اوس دلته علما فرمایي چې د یو سړي پلار ګناهګار دی یا غیر مسلمه دی نو دته به دعوت څنګه ورکې دی غیر مسلمه ته یا ګناهګار پلار ته یو پلار دی مسلمان دی خو لیکن دی منځ نه کوي دی د قرآن تلاوت نه کوي دی روجې نه نیسي دی ذکر نه کوي دی دروغ وایي دی کنځلي کوي نو دا زوی به ورته نصیحت څنګه کوي نو علما فرمایي چې د پلار ته د دعوت ورکولو آداب دي پلار لبا په خپله په داسې انداز کې ته دعوت نه ورکې چې د هغه عزت نفس مجروحه کېږي مړه تا ته ګوره او ټک مونځ نه کوې نه نه پلار بې عزتي به نه کوې ستا دپاره دا حکم نه دی پلار دی ګناهګار دی خیر دی که دی لیکن ستا دپاره حکم دا دی په قرآن مجید کې وبالوالدین احسانا چې ته به د مور او پلار سره ښه سلوک کې اگر چې هغه ګناهګار ولې نه دي کله چې الله رب العزت ذکر فرمای وبالوالدین احسانا نو د دې سره د ایمان شرط نه لګای چې ستا پلار مؤمن مسلمان دی نو ته به ورسره ښه سلوک کې د تقوا شرط نه لګای چې ستا پلار تقوادار دی نو ته به ورسره ښه سلوک کې نه 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 ستا پلار چې هر څنګه دی خو ستا پلار دی ته پیدا یې ته به د هغه عزت او احترام کې زمونږ د دې معاشرې نه د مشرانو د عزت او احترام تقریبا وتو واله دی څوک نه پېژني د مشر عزت او احترام مشر به کې چا راویست مشر به کې الله راویست دی الله مشر کړی دی عزت یې وله ورکړی ته به له هم عزت ورکې او دا د ارټ منګوټي دی ګورې دا دنیا دا د ارټ منګوټي دی داسې تاویږي تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې دی الله تعالی فرمایي دا مونږ د خلکو په منځ کې داسې اړو راړو مکافات عمل دی نن تا د خپل مشر عزت وکړو سبا به ته هم مشر شې ستا به هم عزت کېږي نن تا د خپل مشر بې عزتي وکړه سبا به ته مشر شې ستا هم بې عزتي کېږي یاره زما بچې نافرمایه زما خبره نه مني ته په دې خپل عمل باندې لږ سوچ وکړه ته چې کله ځوان وې نو تا د خپلو مشرانو بې ادبي خو نه ده کړې که چېرې د مشرانو بې ادبي دې کړې ده نو نن ورته ټینګ شه ستا به کېږي دا مکافات عمل دی پخوا به ښکلی سیسټم به پخوا نه خو زموږ به دې دور کې تقریبا زموږ چې کله هلکواني وه کټ به د کټ بهی د پیاړ مې سیټ ته به کشر کېناستو او بهی مشر سر طرف ته مشر کېناستو وسرو په بیټکونو کې خلکو پومونه خواره کړه کارپېټونه یې خواره کړه جو مشر کشر ځای به کې پته نه لګي چې دا مشر کم ځای دی زه په تشکیل کې وم یو ځای ته لاړو پېښور ته غټ کټو ماشاءالله غټ کټ یې ښودی او پهې کې تقریبا 20 کسان خو پکې آزاد راتله غټ کټو نو ما کسان ته یې لکه بهی مې په دې کې به د مشر سره څه کوئ ما ته نه باقاعده په دې کې هم چې کم مشران دي هغه په دې طرف ته کښېني او چې کشران دي هغه په پیاړ مې ته کښېني ما دلته یو ورځ مسله بیان کړې مې بهی کم سړی مخکې راغی د هغه حق دی یو خو په مسله باندې ځان پوهېږو اکثر موږ په مسله پوهېږو نه جو بس چې سم واورېده جو ځان پې نه پوهه کوو ایسته پې عمل کوو نه نه ځان سړی پوهېږي په مسله باندې بھائی مشر دی د هغه حق دی عزت او احترام حق دی لیکن جاگیر یې نه دی زما به خبره ښه ځان پوهېږئ یعنی مثلا دا زموږ مسجد دی یا هر مسجد چې دی زموږ خبره عامه وي لیکن بهرحال کله نه کله به موږ د خپل مسجد نوم ومالو خبره عامه وي اوس مشر به بهر ته وتی دی یا وروسته راغی او یو کشر په صف کې ناست دی نو دې مشر له دا نه دي پکار چې دا کشر د مټه ونیسي چې ته شاته شه خو په دې کشر کې دونه سړیتوب پکار دی په دې خبره ځان پوهېږئ ګورئ په دې خبره ځان ښه پوهېږئ په دې کشر کې دونه احترام پکار دی چې دا دې مشر چې کوم راغلی د ځای پرېږدي نو زموږ خلک یو خبره واوري او لږ غونډه کې کلیپ کټ کړي او بیا یې ګوره که نه مفتي صاحب دا خبره کړې یو بل ته تنګول دپاره یو بل ته لیږي هلکه دا بیان نو خو د دې دپاره نه کوو چې تاسو په یو بل تنګوئ د دې دپاره یې کوو چې بهی په دې باندې عمل وشي وس مشر راغی ټیک ته چې ته مخکې راغلی ستا حق دی ته ناستې تا څوک نشي پاسولی لیکن پتا کې دونه سړیتوب پکار دی چې ته سب نه پاسې دی مشر ته مشر له ځای ورکوي چې مخکې راځئ جي ادب پکار دی احترام پکار دی زمونږ خلک یو مسله واوري ما دا مسله کړې وه چې بهی کشر کم دی په کم ځای کې کېناستو د حق دی چې ناستي مشر به په زور نه وباسي
خدا کشر په دغه خودونه سرسترګي پکار دي کنه چې د مشر د پاسي عزت ولا ورکی احترام ولا ورکی حدیث شریف کې مرাজি نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی دې ته خوشحاليږي چې ماته د خلق پاسي زدي او مجلس ته ورشم او زماته د خلق پاسي او د غټو خلکو د سلام بل شاني دا غټ خلک نه دوی سلام تاسو سره کوي کنه لګ بدی سي ودرېږي ډایرکټ تل لاس نه درګای زوم دا غریبانان خلک چې موږ ډایرکټ ورمنډه ګوسړې موږ په دې نه یو چې څوک زوم عزت وکي څوک را در پاسي موږ ډایرکټ ورشو سړل لاس ورکو غاړه ولور موږ په دې نخرونه پويګو خدا کوم چې مالدار او خاص طور پر د سیاسي خلګي معمولی غونته کې ناظم شوی دی یا کونسلر شوی دی جو بس دا خو چې کوم دی وستلې دی بھائی دی غډیر د غټو غټو خلکو سره تعلق دی او بھائی کته ناظم شوی کته وزیر شوی کته ارسجی خدا خو د دې غریبانو په وجه شوی ګره ته په خپل ذات باندې راشه خاندان دی غونډه غونډه او ته یو وټ والا ځه یا ته تعالی د سوق سیټ درکې دا خو چې سدي د غریبانو ته دواګانې کوي چې دوه چت کړي او زه ته رسولې وس دغه غریب عزت وکا احترام وکا او ته نه نو دې چې کله راشي کنه دا مالدار سړی او خاص طور پر مارته وي چې دا کم نامور خلک چې نوم ځان له پیدا کړي نو دې چې کله راشي نو دا ډایرکټ تاسو سره لاس نه میلاوي دی باول د لګ ودرېږي دسي تماشو کې چې دی ښه راپاسي خو په توجه سره چې خلک ویني چې بای خلک ودا غوري هغه دی پاسي الګ چې را لې خو یو سیټ ټکې نه کنه وس دی وای نه نه مال زیرا کا مال پروتوکول لاګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم سړی دا خوخی چې ماته د سوق په مجلس کې پاسي نو د ځل په جهنم کې زی جوړ کو بس نور ځل مهنت کوونو چې کوم مجلس تم ورځي جو دا کوشش کو چې خلک د تپاسي جو جهنم کې ځان لزی ګوره ها لیکن دویم روخ ته وسو ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابو ته وای قوموا لسیدکم د خپل سردار د پاره پاسای وس د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په ځل کې دا نشته جماعت د سوق پاسي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې پاسای د دې لپاره چې بای یو عزتمن سړی دی هغه ته پاسې دل پکار دی لیکن دی بغواړي نه چې ما ته پاسه شابه دلته یو سړی دی یو سیاسي سړی د هسپتال کې ایمرجنسي کې ناسو مچا دغه تپوس لورغلیو جو هغه راغی ما ته لږ تکلیف و د پاسېدو کې را تکلیف و جو هغه ماشاءالله ما چې دا کوم انداز وی کنه په حدیث نه غوډرېدو مفتی صاحب څنګه حل جو مې خیر دی جی جو راخته شلاس میلاو کنه وای که څه خدمت کنه مفتی صاحب ولکه مطلب چې دیوس را پاسي خو با قاعده مال غاړه راکی داخله ویني چې بای زما تعلق دی الکه ته دې لپاره کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبی خوا ته تیریږي او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر طرف ته روضه مبارک طرف ته ولاړ او جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد شوی دی صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو ځای پاتې شوی دی وس د نبی علیہ السلام سره به سونه مینی نبی علیہ السلام په لاره ورېدلې د قبر ته ولاړ او جاړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا ذهن کې رااله ک دې چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر نه غواړي ورېږي جو داسې په املا باندې خلکو چې تعلقي غب شپي یو بل دسه اکثر په املا وټوږي دسه معمولی مونږ کې دګه ولا ولا معاذ سکه چې دغه رامخ کو جوړل عمر رضی الله تعالی ته پوښتنه کو ولې چلې ما یوبکی سدي جړای وې امیر المؤمنین وې ما د دې قبر والنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه یو حدیث اوریدلو او هغه خبره ما جړای وې سدي اوریدلو وې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سب بهترین خلق دی هغه خلق چې په دنیا کې څوک نه پیژني تعارف یې نشتا هیڅ څوک یې نه پیژني کله یو مجلس ته راشي چا سره احساس نه چې د مجلس ته راغی کله یو مجلس نه پاسي چا سره احساس نشته چې لاړو مړه راضي راضي دو کنه راضي دي څنګه سا نقصان نه کیږي مو چې مالدار سړی راشي کنه جو ماشاءالله ټولو د پاس هغه وایي ماشاءالله چلې ولې سړی راغی کنه انسان دی کنه او غریب سړی راشي جو مړار سړی به ځان نه غبرې دا مړه د سره روز میلاوم شي وسا دا وجود د مسقا د خلو بن کیږي او بای دا خلو بن نه دی دا دغه د مهنت د کمایې بن دی هغه ځان ستړی کړی دی ضمیر خپل نه دی خراب کړي کپڑے خرابي کړي دي په مهنت باندې دا الله ته محبوب دی خیر دی که زمیدار دی کنه خیر دی که په خورو کې ځان لړلې دی
محنت مزدوری کړی دا. الکاسب حبیب الله، الله ته محبوب دی، دا الله تعالی ملګری دی. الله فرمایي زما ملګری دوست مې دی، او ته نه مړه بنت کوي دي، مړه جامې ګندې دي. مالدار دی، خیر دی، پاسه وتا ورشه سبل دا مالدار سړی کچاله سو ورکه نه د خلکو خوخي اسی بس د خلکو کا غلطه خبرم کوي. ماشاءالله رګ ډېر زبردست خبره. مالدار سړی چې غوسه شي خلاص وای ولکه بي پي هاي شوی دا، او غریب سړی چې غوسه شي دماغ خراب شوی دی، ولې ونه شي دی دې سوې. او مالدار سړی ما یار بي پي خدلی هغه اکثر خلک بي پي نه بيجا بي پي زده وای. بس د مالدار د لپاره ښه القاب او د غریب د لپاره بد القاب. ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د کم سړی تعارف نه څوک نه پیژني، د چا پسې رشته ولېږي، څوک وسره رشته نه کوي، رشته ته څوک تیار نه دی. پس مکه څوک نه پیژني، لیکن په اسمان کې هر سړی په نوم پیژني، هر فرشته په نوم پیژني. دا پلان کې دی. کله چې دی لاس اوچت کی او دته تکلیف دی او دی وای یا الله د اسمان فرشته الله تعالی ته عرض کوي الله دا आवाज ډیر آشنا دی، دا هر وخت د आवाज راځي اسمانونو طرف ته، اے الله ته مدد وکي. او ویسه بدترین دی هغه سړی چې پزمکه په هر ځای د تعارف ته چې کوم مجلس ته ورځي خلک وته پاسي ځای ولا ورکي، د کوم مجلس نزي خلک وسره مخکې پاسي، یاره مالدار دی، صاحب حیثیت دی. پزمکه باندې هر سړی په نوم پیژني، لیکن په اسمان کې د فرشتو سره ناواقف دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو. وې ما ز سدي وې دا حدیث هم نه اورېدلې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه. وې امیر المؤمنین ما ته په خپل غوږ اورېدلې دي، او ما دا خبره جړای چې آیا زه په کوم خلکو کې یم. عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ پرې هودو او منډې روان شو. وې عمر هو هلاک شو ځکه چې د عمر هو تعارف دی په دنیا کې، هر سړی پیژني. هلاک شو عمر. او مانځه ته د دینه بعد چې په مخ کې شو نو د سوس او سبو پورې به جړاګان او आवाजونه راته د عمر رضی الله تعالی عنہ چې زما خو ډیر غټ تعارف دی، اسی نه چې زه په دغه بدبخت کسانو کې خو نه یم. نو باید دا بل خبره ده چې یو سړی دې ته خوشحاليږي چې ماته د خلک پاسي، لیکن د کشر دا جوړیږي حق چې کله مشر راغی نو پکار دی چې دا کشر وته پاسي زی او د بریدي په دې مستقل ثواب دی، الله تعالی اجر درکړي. کم سړی چې د چا په مجلس کې عزت وکړو الله رب العزت به عزت وکړي، الله رب العزت په بده باندې پردې واچي. او چې کم سړی د یو مسلمان بے عزتی وکړه الله رب العزت به چې په د په وړو کې مجلس کې بے عزتی کړي دا الله به په غټ مجلس کې بے عزتی کوي. الله رب العزت په موږ باندې د خاوري کېدو پوری پردې راواچي، د خاوري کېدو پوری د الله پردې په موږ راواچي. زما مور بیبي دا دعا کوي اکثر، الله دې په عمر کې برکت واچي. زما مور وای دا دعا غواړه بچي او ځان لم غواړي چې خدای پاک د خاوري کېدو پوری را باندې پردې راواچي. نو زما په سمجھ کې دا خبره نه راتله، خو ابروز دلته یو کیس شوی دی، زنانې د قبر نه راوستې ده شپږ شورزي بعد او په ډاګه باندې پریښې ده. نو مې زما د امور چې کومه خبره کوي ټیک کوي چې الله د خاوري کېدو پوری را باندې پردې راواچي.